السلام علیکم ګرانو کتونکو زیم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کہانی که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ چې آینده نوې راتلونکي ویډیو تاسو سره شیر کیږي دا ټیم موږ په پېښور ښار کې د ګوړې منډۍ کې موجود یو چې 1963 کې دا قایم شوې ده هغه وخت نه تر اوسه پورې چې کوم دی ماشاءالله دا ګوړې منډۍ هماغسې قایم ده دایم ده او په دې کې د خلکو د خیبر پښتونخوا د مختلف اضلاع نه خلک راځي او کاروبار کوي نو موږ وو چې نن تاسو سره د دې ګوړې دا منډۍ هم شیر کړو راځئ موږ سره السلام علیکم وعلیکم څنګه یې زما ورور ښه یې جوړ یې خیر دی صحت دی ښه دی خیر دی موږ د خپل خیبر پښتونخوا عوامو ته نن دا د ګوړې منډۍ ښایو او د دې چې څه لکه ډېر خلک دا وایي چې یاره دې کې چینی والا دا چې کوم دی ټاټري ده پکې څوک څه وایي څوک څه وایي او څوک رنګ کارډ دی پکې نو زموږ د عوامو ته به دا لږ ظاهر هم کوي د ګوړې منډۍ حوالې سره هم یو څو خبرې وکوي او دا څه څه کې استعمالیږي او څه څه لپاره مفید ده دا خو جی ګوړه خو ډېر بهترین شی دی چې کوم چینی ده د هغې په متبادل خو دا د هغې نه ډېره 100% ښه ده دې کې خو ډېر کافي کیمیکل هم وي بیمارۍ هم پکې وي او ګوړه خو داسې شیز دی چې دې کې تقریبا یو بیماري هم نشته دی انساني صحت دپاره دا ډېر اهم شی دی او دا ګوړه د کومو اضلاع نه راځي د کم ځای نه راځي او کم ځای له سپلای کېږي یاره جي د پېښور چې کومه منډۍ ده دا خو تقریبا چې په ټول پاکستان کې خو ټول نه غټه منډۍ ده او په ایشیا کې به هم تقریبا زویم چې دا په ټول نه غټه راځي او دا زیات ترجیح چارسده تغبۍ مردان وغیره وغیره د کوم دې علاقو نه راځي پوه شي ځکه چې دا مین بیلډ ده چارسده تغبۍ شیګړ مردان وغیره دا د دې مین بیلډ ده دا غونډ پاکستان د چاو ډېر شوقین دی او پنجاب خو ماشاءالله ټول نه په ټاپ دی خو اکثر کوشش خلک دا کوي چې د ګوړې چای وڅښو نو دا د ګوړې چای دین لږ معلومات کوو چې د ګوړې چای دا څنګه جوړیږي اکثر موږ پکې ګوړه واچو نه خرابې شي د دې خو جي طریقې کار دا دی چې کوم د کې پي کې دی دا زیاتتر د چایو استعمال دی د دې نور خو دلته نه ټول پاکستان ته سپلای کېږي پوه شوې زیاتتر زمونږ مال چې دی د افغانستان ته ځي او د حکومت مختلف دغه وجې موږ باندې د افغانستان بارډر بند دی او د دې چایو استعمال خو ډېر اسان طریقې کار دا دی چې بس دا بس مثال کې طور پر یو څو چکۍ په اوبو کې واچوي هغه ویشئ چې کله هغه حل شي نو هغه بیا کېږي نو د هغې کې چې کوم لږ غونده کې څه شي هغه ځمکې ته لاړ شي او د هغې نه بره چې کوم شربت وي هغه ترې واخلي او بس هغې کې بیا پی واچوي او بس هغې نه بیا چای جوړه شي دا لږ راته ووایه چې دغه ته کم قسم کې ګوړه موجود ده هغه لږ را سره د عوامو سره شي دې وخت کې خو دا جي د چارسدې سایډ ګوړه ده دا اوس دا د چارسدې نه راځي پوه شوې او په چارسده اوس مثال کې طور پر په یو نوم باندې صرف چارسده ضلع چارسده یادېږي بیا دې نه خوا تنګې شو د هغې نه خوا چې کوم دی جي دا اریچن شو مندڼې شو پوه شوې دا ډېر کافي کلي دي ډېر زیات نو دا هلته چې کوم چې هغه ځایونه راځي حاضر دا د چارسده په حساب باندې چې په غټو نوم باندې چارسده یادېږي د چارسدې نه راځي مونږ خو داسې اورېدلي هم دي که نه چې کله دلته شارټېج راشي نو د پنجاب نه هم ګوړه راځي خو هغه لکه توره ده هغه څه کې یوز کېږي یاره چارسدې نه چې دغه پنجاب نه چې کومه ګوړه راځي چې هغه دلته چیو دپاره نه استعمالېږي هغه زیاتر دلته چې کوم د حلویان چې کوم دي چې د منچې وغیره چې کوم استعمالېږي یا حلوایي کومه کوالټي معمولي غوندې کې استعمالېږي هغې کې د استعمالېږي نور هغه دلته ډېر کم راځي په 100 کې 5-10% ګوړه راځي هلته یو بله ډېره ښایسته ګوړه ده چې دا بازار کې دا ماشومان چکلیټونه اخلي او دې ګوړه کې یو بل قسم ګوړه چې هغه چکلیټ دی او جی هغې ته موږ چیل ګوړه وایو هغه راځي خو هغه چې کله قدرتي جوړېږي خپله نه جوړېږي پکې پوه شو دې کې خو وي خلک ملاوټ کوي نو هغې نه پس دا داسې شي د هغې ډیمانډ ډېر زیات شوی دی ذمېدار هغې له داسې فارمولې تیاري کړي دي چې هغه هغوی جوړوي اوس خو هغه زیاتتر کله چې قدرتي راشي نو هغه موږ کوم دا کاروباري خلک چې کوم دي هغه پوهېږي چې دا اوریجنل دا قدرتي ده وایي اوس په دغه منډۍ کې د کومو ځایونو نه ګوړه دا ټایم راغلې ده او دا به کم ځایونو له ځي دا اوس چې کوم دی تقریبا راغلی خو چې کومه ده د داسې د ناګومان نه ونیسه تر د هغه د پلانغار او د پلانغار نه خوا چې کوم مین درګۍ چې کومه ده پوه شو د هغه ځای نه شروع شوې ده دلته راځي او دا چې دلته کومه راځي دا دلته نه سپلای کېږي تر د پنجاب شو کافي ډېر غټ پنجاب دی تلګن شو لاهور شو پوه شوې بیا خو کراچۍ ته ځي ملتان ته هم ځي پوه شوې
دغه سیند ته زمونږ بلوچستان ته ډېره ځي پوه شوې د هر ځای خپله کوالټي ده هلته خپله ګوړه ځي. ګرانو کتونکو تاسو زمونږ د دې رور خبرې واورېدې. دا د خیبر پښتونخوا مختلف اضلاعو نه دا ګوړې راځي او زمونږ د پښتنو شان دی. اکثر میلمانه راشي نو هغه دا خبره کوي چې یاره مونږ ته وایي د ګوړې چای پخې کا. نو دا د ګوړې ټول نه غټه منډۍ دا ده او دغلته کې به تاسو له هر قسمه ګوړه دلته ملاویږي. خو کوشش کوئ چې د رنګ کارت ګوړې نه د ملاوټ شده ګوړې نه چې کوم دی خپل ځان سایډ له وساتئ. او زمونږ د تاماش رورم دی وایي که نه چې دغلته په پېښور کې یو څو دوکانداران دي چې هغې سره اوریجنل ګوړه ملاویږي. نو کوشش کوئ چې اوریجنل ګوړه یوسئ نو ستاسو میلمانه به هم خوشحاله او تاسو به هم خوشحاله. صحت دپاره هم بهتر ده. دا ټایم موږ سره د دې ګوړې منډۍ جنرال سیکرټري صاحب هم ولاړ دی. هغې سره به هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا خپل تعارف لږ را سره وکړه او نوم دی د او خیرته او دې منډۍ کې چې کوم دی اکثر خلک ګوره موږ هغه بل ورور سره خبرې وکړې خو هغه وویل چې یاره هغه شي نه اوس نشته. ګوړه خلک کور ته یوسي چایو کې واچي پیو کې واچي هغه एकदम خرابې شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد ایوب دی او د ګوړ منډۍ جنرال سیکرټري یم پېښور ګوړ منډۍ. څنګه وروره تاسو چې ویلې چې هغه چایو له ګوړه ویسي او چای एकदम خرابې شي نو دې ګوړه کې د ګوړې نوم دی یو ګوړه خو دې کې کوالټیانې دي تقریبا 800 قسم کوالټیانې دي. نو بعضې ګوړه چې هغې ګنې کم پټې چې د زمیندار د کورونو نه خواته نو هغې ته د کورونو هغه د کیمیکل اوبه راځي نو هغه پټې ګوړه چې د هغه اوبه چې ورچي نو هغه چای ورانوي نو دغه ګوړه موږ بیا اکثر له زیاتر ډنګر کوالټي کې خرڅوو. کم چې د دې سیند په اوبو باندې کېږي یا د سوات په سیندونو باندې یا دا زموږ د ورڅک ډیم د اوبو په سیندونو نو انشاءالله د هغې غوړې به هېڅکله نه چای ورانوي او نه به یې په چایو کې څه دغی. خو بل دا یو زموږ خیبر پښتونخوا له الله پاکه یو قدرتي یو تحفه ورکړې ده د ذایقې. که زموږ مالټه وګورې دا بازو نو الحمدلله د ټول ملک په لیول څه زموږ دا بازو مالټه د کاکا صاحب مالټه ده په وجه د دې مشهوره ده جي. بیا دویمه زموږ ګوړه چې کومه ده د پنجاب په نسبت الحمدلله زموږ د پېښور ګوړه چې ده کومه چې د تغبهي نه راځي مردان نه راځي شیرغړ نه راځي نو همدغه پنجاب ته زموږ د پېښور نه ګوړې ځي الحمدلله په وجه د دې چې د دې یو ذایقه ښه ده. دویمه د دې کې خوږلت بې زیات خوږلت دی او چایو نه ډېره مزېداره وي. د عوامو ته څه میسیج ورکول غواړئ چې دوی د چایو دپاره به کومه ګوړه استعمالوي؟ بس جی زه خو دا ویم که نه چې زموږ اکثریت ګوړه الحمدلله د چای ده پېښور والا او دویمه دا ده نو د پنجاب ګوړه خو چای کمزوري دی نو زه وایم چې پېښور ګوړه ډېره بهتره ده د چایو دپاره.